سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. دی خلکو زما د رب عبادت معاف نکو، دی خلکو قرآن معاف نکو، دی خلکو نبی معاف نکو. په مانځه پسې اوس مسخرې شروع شوې. فتوا اورئ، فتوا زمانه ده، فتوا د قرآن کریم، فتوا ده زما د رب فتوا ده. منافقان هغوی په نبی صلی الله علیه وسلم او په صحابه کرامو پسې مسخرې کولې، قرآن په آیتونو پسې مسخرې کولې. سو قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغوی حالات ذکر کړی دی چې کله به دې ته چا ویل چې تاسو دا مسخرې دا خبرې ولې کوئ، دوی به څه ویل انما کنا نخوض ونلعب، موږ خو هسې ګپ لګاو مشغولتیا هم کوله. الله څه وایي ورته؟ قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. وتوی و نبی خلقو تا آیا په الله پسې دغه په آیاتونو پسې دا په رسول پسې تاسو مسخرې کوئ، باندې مکوئ. قد كفرتم بعد ایمانکم، تاسو کفر کړه پس ایمان خپل. لہذا کم سره چې په شاعر د دین پسې مسخرې کوي، قرآن پسې مسخرې کوي، حدیث پسې مسخرې کوي، مانځه پسې مسخرې کوي، دې سړي د خپل ایمان لاس یې انځلې دی، کېدای شي دا کافر شوی په دې باندې.